په سعودي عرب کې د کپیل سیستم چې دی وای دا ختم شو، خو ځینې کسان به دې خبره نه دي پوه شوي. هلته کې چې کم لیبر دي نو هغه هم نه پوهېږي، او کوم کسان چې به دې ویډیوګانې جوړې کړي دي هغه هم تاسو په تفصیل سره نه پوه کړی، په پښتو کې خبره نه ده کړې، نو ځینې کسان به دې باندې نه پوهېږي. په پښتو باندې هغه خبرې کوي خو انګلیش پکې ډېر زیات استعمالوي، نو تاسو به دې خبره باندې چې دی به نه پوه شي چې دا قانون د کومو کسانو دپاره ختم شوی دی. لیبر هلته کوي زموږ دپاره خو هغه قسم د قانون دی، زموږ نه خو کپیل چې دی روپۍ هم اخلي او د اقامې روپۍ چې دی دا موږ هم جمع کوو، او د هغو له طرفه دي چې 4000 ریال یې جمع کړل نو ثابت کال چې دی تاسو ځان له مزې کوئ، او کپیل چې دی هغه به دې کې نشته، او ته د خپلې مرضۍ چې دی مالک یې. بله د سعودي عرب هم دا دغه هغه چې موږ سعودي عرب چې دی دا ماډرن کو 2030 چې دی هغه د هغو ټارګټ دی، هغه چې په دې کې خلک کاروبار او د هر سره چې دی دا شروع کړي چې په تیل باندې یوازې بیا د سعودي عرب نه چلیږي، د تیل ویلیو چې د هغه هم ختمه ده، نو دوی اوس وایي چې موږ سعودي عرب چې دی هغه ماډرن کوو او دلته کې خلک چې دی خپلې روپۍ ولګوي. نو دا د کومو کسانو دپاره دی چې اوس یو پوه وکړم چې د کومو کسانو په کال کې 2 لکه ریاله جوړېږي، 2 لکه ریاله، نو هغه کسان ته چې دی هغو ته به دغه سهولت چې دی دا میلاویدی شي. هغه کسان ته میلاویدی شي 2 لکه د کال جوړولی شي، هغه ډاکټرانې، انجینرانې، هنرمند یو کس نو هغې کس ته دغه کارډ چې دی دا میلاویدی شي. مثال دا دی تا ته به ګرین کارډ میلاو شي، هلته کې ته کاروبار جوړولی شي، خو دا یوازې دغه 2 لکه ریاله نه دي. 2 لکه ریاله تا باندې تا ته دغه ګرین کارډ میلاو شو، هلته کې به ته کاروبار جوړوې، تا خو دغه یوازې نه درکوي، تا له دا د کاروبار دپاره دغه ګرین کارډ چې دی دا به درکوي، نو ته بیا کاروبار جوړوې، نو د کاروبار دپاره به لازم لګي 60 لکه 10 لکه ریال چې دي هغه د دې لپاره لګي چې هغه ستا سره وي. مثلا ته د موبایل دوکان وکاږې نو هغه په روپو وایستی کېږي که نه، نو چې دغه ریالونه ستا سره چې ته دغه کاروبار شروع کړې، بیا چې دغه کاروبار ته شروع کړې چې دغه کاروبار تا ځان سره هلته کې رجسټر کړی، چې رجسټر نو هلو به تا ته دغه چې دی دغه ګرین کارډ چې دی دا به تا ته میلاویږي، چې هغه ته میلاو شي نو ته بیا د خپلې مرضۍ مالک د کال به 4000 ریال چې دی دا به جمع کوې او خپل کاروبار چې دی دغه چلولی شي، خو نور به قانون د هغو فالو کوي لکه رجسټریشن څه چې هغه به مکمل کوي. نو لیبر و چې د دې موږ ته پیدا څه شوه، نو لیبر چې دی هغو ته به هغه شانتې قانون وي لکه ستاسو نه به کپیل چې دی هغه به روپۍ هم اخلي د میاشتې، د میاشتې چې کومې روپۍ په تاسو ښودي هغه روپۍ به نه هم اخلي، او هلن ساعت چې تاسو راځئ اوس چې زه ویډیو جوړوم نو تاسو چې راځئ تاسو به چوټي چې ده هغه به راته هم کپیل لګوي، نو تاسو ته څه سهولت نشته، خو دغه سهولت دی و چې تاسو راځئ او کپیل تاسو ته چوټي نه لګوي، نو د هغې نه 60 ورځې مخکې چې دی د دې لپاره تاسو لیبر کوډ ته چې دی اپلای کولی شئ، نو په هغې باندې به هغه عمل کوي او هغه ته بیا به دې کې ضرورت نه وي، او په راتلونکي وخت کې دغه قانون چې دی دا هم چینج شي، په دې باندې دنیا چې دی ایکشن اخیستی دی چې د انساني حقوق چې دی هلته نه میلاویږي، نو د دې د وجې نه هغو دغه قانون هم جوړ کړو. او بل دا چې 2030 نه چې دی هغو سعودي عرب چې دی هغه ماډرن کوي، په هغې کې نوې ټکنالوژي نوې سیسټمونه چې دي دا شروع کوي، هغه چې خلک دلته کې روپۍ بندې کړي او سعودي عرب چې دی دا پورته روان شي. نو تاسو په دې ویډیو باندې چې دی ښه په تفصیل سره پوه شوي چې دا د عام کس دپاره دا خبره نه ده، که 2 لکه ریال خو به ډېر کسان پیدا کوي 2 لکه ریال د میاشتې، خو بیا باقي روپۍ چې دی هغه هم لګول دي که نه، چې 10 لکه 60 لکه روپۍ چې دي هلته په کاروبار باندې لګول دي، هغه نه هم پکار دي، کاروبار هلته کې رجسټر کول هم پکار دي، په هغې باندې به هم روپۍ لګي، او داسې نور شرطونه چې دي دا ورسره هم دي. نو کوم چې لیبر و هغوی چې قانون زموږ دپاره دي نو ستاسو دپاره به قانون هلن سات چې دی هغه به دغه شانتې چلیږي.